محترم گناهونه په دوه قسم دي. یو قسم هغه گناهونه دي چې انسان یې په پټه باندې کوي، او دویم قسم هغه گناهونه دي چې انسان یې برسر عام ښکاره کوي. پس کومه ګناه چې انسان په پټه باندې کوي نو امید شته چې دته معافي وکړل شي، لیکن کومه ګناه چې انسان ښکاره کوي نه د الله تعالی نه شرمیږي او نه د انسانانو نه شرمیږي، نو د داسې ګناه دپاره د معافي دروازه هم بندیږي. بخاري شریف کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي کل امتی معافا الا المجاهرین، زما هر امتی قابل د معافی او د بخښنې دی چې الله تعالی یې په خپل فضل او کرم سره ټول ګناهونه ورمعاف کړي، مګر څوک چې ښکاره ګناهونه کوونکی وي هغه تعالی جل جلاله معافي نه کوي، نو تر څو پورې چې دی د دې ګناه د ښکاره ګناه نه توبه ونه باسي او د دې نه مخ وانه اړوي. مجاهر هغه چاته وایي چې برسر عام ښکاره ګناه کوي، نه د الله تعالی نه شرمیږي او نه د بندگانو نه شرمیږي. اوس ژیره خریل یا د موټه کمول دا ښکاره ګناه ده چې په هر ځای کې خلک ښکاره کوي، د هیڅ چا نه نه شرمیږي. د ژیرې خریلو نه وروسته دا دستور دی چې شکل او صورت یې مسخصلو الله تعالی چې کم شی ښایست بللی و هغه د ځان لپاره ښایست نه وبالی، او بل چې د ژیره وخریله او په معاشره کې ګرځي را ګرځي، حالانکه د ده په مخ باندې د ګناه اثر ښکاره کیږي، دا ګناه د اثر ښکاره کول موجود دی. گویا دا سړی به زبان حال خلکو ته دا واضح کول غواړي چې وګورئ ما څنګه ښکاره طریقه سره د الله او د رسول حکم مات کوي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښایسته سنت او واجب عمل می د پښو لاندې کوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شکل او صورت برخلاف می د مشرکینو او مجوسیانو شکل جوړ کړی دی. نو ځکه ژیره خریل ډیره غټه ګناه ده، ګناه کبیره ده. بلکې که موږ د دنیا قانون ته وګورو، کم مجرم چې په پټه باندې جرم کوي نو حکومت یې وخت د هغه سره د نرمۍ معامله کوي او امید شته چې هغه معاف کړي، لیکن کوم مجرم چې ښکاره مقابلې ته راشي او د بغاوت جنډه اوچته کړي نو د دنیا په هیڅ قانون کې هم دا مجرم د معافۍ حقدار نه دی، بلکې د اکثر پنیز د سزای موت حقدار دی. نو چې کله د دنیا په یو قانون کې ښکاره باغی ته سخته سزا ده، نو اوس چې څوک د الله تعالی د حکم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم نه ښکاره بغاوت کوي، دغه دپاره به کومه سزا وي؟ دغه مطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث مبارک دی کل امتی معافا الا المجاهرین، مگر هر سړی الله تعالی د معافی ور دی چې الله تعالی معافي ورته وکړي، او کوم سړی چې برسر عام ګناه کوي، ښکاره ګناه کوي، لکه ژیره چې د ښکاره ګناه ده و دغه سړي ته الله تعالی معافي نه کوي، پر دغه سړي باندې د معافي دروازه هم بنده ده.